ښه بسم الله الرحمن الرحیم. نن به زموږ سبق وي با. موږ به زده کوو چې یاره اوږده با څومره لیکل کېږي. با په دوه قسمه لیکل کېږي، یوه اوږده با وي یوه لنډه با وي. دواړه باګانې به زده کوو. موږ بعضې وخت کې خلک لیکي داسې کشش والا با ټیک شوه، یا وړه با تا شوه با شوه. دا دواړه به زده کوو انشاءالله. تاسو به پوه کوو چې یاره دا به څنګه زده کېږي، څنګه به لیکلی کېږي، با طریقه کار به څه وي. دا چې کوم لاین تاسو ته ښکارېږي په دې کې به زمونږ با لیکلی کېږي. د دې بر لاین خو چونکې لیکلو سره تعلق نشته، دا درې لاینه دي، دې کې به مونږ لیکل کوو. نو با به زمونږ په دې درېیم لاین کې لیکلی کېږي. دلته به مونږ یو خط کېږدو کراس ټیک شوه، دا چې تاسو ته کوم ښکارېږي. او دا ناپ به مونږ وکړو، دا ناپ به مونږ کوو 11 خط. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دا 11 ټیک شوه. 11 خط تاسو سره ستای شو. دلته به ځانته یو خط والی چې تاسو ته بیا ناپ ټول معلومیږي چې هر دې پورې به زموږ با راځي. کوم ځای کې چې ما ناپ کړی دی هلته به یو دا وشمارئ ټیک شوه. دا 11 خطونه دي. 11 خط به والی ټیک شوه. دې ځای نه به یو کراس نشان والی صحیح شوه، او په هغه کراس نشان کې به ځانته یو بل نشان کېږدئ. دې ځای نه به تاسو با سټارټوئ ټیک شوه. دې ځای نه به ستاسو با سټارټېږي. یاد ساتئ کوم چې تاسو منځ کې دغه کړی دې ته به خېټه را رسي، دقسې به راځئ سیده 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 چې کوم اخري ستاسو اینډ دی 11 خط چې تاسو کوم ځای کې اخیستی دی هلته به را رسوئ ټیک شوه. 11 خط ته به خپل ناپ ټول را رسوئ. دا موږ سره 11 خط شو ټیک شوه. دې ته وایي کشش والا با، دې ته ویلی شي کشش والا با. او دا اخري سر به یې غونډ نازي. ښه دا خبره یاد ساتئ ټیک شوه. دا ستاسو څه شوه؟ دا شوه کشش والا با. دا به زه لږ اوس تولکم تاسو ته. دا چاک کوم صحیح نه توله کېږي، خو بهرحال زه به یو کوشش او هڅه بیا هم کوم چې تاسو پوه کړم. ټیک شو. دا ټیک شو. اخري سر به څه راځي؟ اخري سر به راځي ګول. ښه بلکل غونډ کټ به راځي، څنګه چې دا تاسو ته ښکارېږي دا به کټ راځي. دا به بره نالی. ښه بره چې تاسو والی بیا به غلط وي. ګورئ بره به یې نالی ټیک شوه. دا څه شوه؟ او دا منځ حصه به بلکل یو خط وي. ښه دا فاصله شوه 11 خط. 11 خط ټیک شوه. 11 خط شوه. اوس به تاسو نقطه لئ نو بلکل چې کوم سینټر دی هغه سینټر په سید به راکوشئ. کته یو خط فاصله کې به تاسو نقطه والی ټکی چې ورته وایي. دا ستاسو با جوړه شوه ټیک شوه. نقطه مو واخیسته 11 خط ټیک شو. دا حصه به ګول راځي کټ. دا به بره نه خېژوئ. بیا مې درته ووایي اوس به مونږ الو لنډه تا 1 خط. دا به زمونږ وي 5 خط. ښه 2 خطه 3 خط 4 خط او 5 خط ټیک شو. چې کوم 5م خط دی د هغې په سید کې یو خط کېدی، لاندې خېټه به هغې ته را رسوئ ټیک شوه. سر نه شروع کړئ سټارټ والی، خېټه یې دغه خط ته را ورسوئ عایشه پسې او په پورته وخېژه ټیک دی. شاباش ټیک شو. دا زموږ سره تا شوه یا با شوه چې کومه وړه ده، وړه چې مونږ کومه لیکو، کومه ته چې مونږ لنډه وایو پښتو کې، دا 5 خط شو. ښه با او د تا سبق دی زموږ نن کشش والا او په غیر کشش والا. ټیک شو. دا ستاسو شو 5 خط شو. ښه 5 خط او دا 11 خط شو ټیک شو. د دې په سید کې هم تاسو دقسې لاندې نقطه اخیستی شئ لکه څنګه چې تاسو دا لاندې اخیستې ده. دا به مونږ تا کړو، دې ته مونږ 2 نقطې والو صحیح شو. دا تا شوه زموږ 2 نقطې مونږ واخیستې. دا تا شوه ټیک شو. دا زموږ نن کلاس چې مونږ واخیسته. اوس ورته زه خپل ساین وکړم، همدم به ورته ولیکم ټیک شو. په حساب پوه شوئ. دا په دغه کې دوه لاینونو کې راځي. ښه
همدم اوکې الویلا پامان